چې د 11 سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلی شي په سیاسي لحاظ سره چې په یوه غریب ملک باندې د 80 ملکونه راټول شي. د 11 سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغه ټولو د امریکا نشنلټۍ درلودلې. په امریکا کې د هغوی رزیدنټشپ جوړ وه، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم یې په امریکا کې کړی وه، اسلحه یې په امریکا کې پیدا کړې وه، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی وه، ایرپورټ یې د امریکې استعمال کړی وه، سیکیورټي د امریکې ورماته کړې وه. د هغې د سیکیورټۍ نه، د هغې د پولیسو نه، د امریکې په کارډونو باندې، د هغې په نشنلټۍ باندې، د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارتمانونه ونړېدل، چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود وه په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل وه په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکې باید د امریکې د سیکیورټۍ نه اخیستی وه چې تاسو ولې سیکیورټي ناکامه وه چې د تیاره در ځینې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بي آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وای چې ولې تاسو نه د خلک تېر شول د تاسو په خر باندې. د دې انتقام باید د امریکې د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وای چې دوی ولې سیکیورټي ناکامه وه، د امریکې په تیاره باندې د امریکې برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکې افغانستان ته اعلان د جنګ کوي، او بیا یو ملک هم نه دنیا 80 ملکونه راټولېږي د امریکې د جنګ دپاره. هغه نښې د کې رښتیا وي چې په افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې په دعوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي د حقوقو ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم.